یاره د ډینګي په حواله سره خو زمونږ ډپټي کمشنر پشاور شفیع الله خان چې کوم دی هغه په مشرۍ کې یو کمیټه جوړ شوې ده چې هغه د ډیسټریکټ اورسایټ کمیټه وي او هغه کمیټه زه لیډ کوم. مونږ په ډیلی بیسس باندې میټینګ کوو. زموږ سره ډپټي ډي ایچ او ده ډاکټر ایرم فهیم صاحب هغه هم دم په کمیټه کې ممبر ده او مونږ لګیو خپل ایفورټس کوم دي زموږ جاري دي تقریبا د اپریل مئی جون جولای اگست سپټمبر 5 میاشتې وشولې او شکر الحمدلله سګر خو په پیښور کې د ډینګي چې کوم دي موږ سره کیسونه کمپیریټیولی خبره کم راغلي دي او کوم کسان چې بیماران شوي دي هغه اوس ښه دي. ستاسو په وساتت سره به زه دغه میسج د خپل ټول ولس ته خویندو ته کشرانو ته ورکړم چې یو خو دا خبره ډېر ضرور ده چې زموږ سره چې کومې اوبه دي واټر چې کوم دي چې هغه کورډ وي که هغه په ټینکو کې وي که هغه په لوښو کې وي که په بالټو کې وي بیا د هغې سره چې زموږ سره کوم اوبه په دې پاټس کې یا په بالټو کې یا د اے سی نه راغلی ده یا د کولر واټر کولر نه راغلي ده نو چې هغه مونږ چیک کوو هغې کې لاره پیدا کېږي چې هغه بیا اوبه مونږ ګزارو. داسې په بهر په ډنډونو کې په لښتو کې اصل کې دا ماشه چې کوم ده دا بیسیکلي په پاکو اوبو کې کېږي نو چې کومې پاکو اوبه دي چې په کوم ځای کې هم دغه اوبه ولاړې وي چې هغه مونږ ډسپوز اپ کړو. بل ماشومانو دپاره چې کله هغه د شپې ویده کېږي نو پکار دا لستونې د ورځې پورې ښکته تړي لاندې پنسي هم د خپل پورې ښکته وي سهار ټایم کې په شپې ټایم کې دغه چونکې پیک هاورز دي هغه کې دا ماشه چې چل کوي نور انشاءالله زمونږ سپریګان زمونږ فومیګیشن زمونږ آی آر ایس چې دی هغه په ټول پیښور کې روان دی او هغه مونږ یو کور ته خپل ځان نسواره دی انشاءالله نور مونږ کوشش کوو چې مونږ هم لکه نور په دې کې خپل اکټیویټیز مخکې هم نورې سیوا کړو انشاءالله.